امام ابو حنیفه د چا نه جوړیږي؟ د یو نیر په غاړه یو کاکا ناست دی، یو مڼه راله وایي اغستله ویې خوړله وږی شوی و. فتذکره بیا یې دا خبر را یاده شوه، ما كنت املک لهذا، زه خو مالک نه وم. فمن اين جاء، دا د کوم ځای نه راله؟ ولمن، او دا د چا ده؟ ومن اي حديقه هي، او دا د کوم باغ نه راغلی ده؟ فقام وذهب ومشى وسافر وتعب. تونه عجیبه واقعا ذکر کړی دا یو کتاب دی. روان شو، سفر یې وکړو، ځان یې ستړی کړو. ډېر لرې سفر نه پس د نهر په غاړه یو باغ ورته میلاو شو د مڼو. چې لاړ هغه باغ ته، دننه په باغ کې باغوان ناست دی. هغه باغوان نه یې تپوس وکړو، داسې یو مڼه راغلې وه، سره اوم وه، دونه غټه اوم وه، معلومیږي د دې باغ وه. ما خوړلې ده، ما خو اجازت نه واغسته، د دې مڼې به اوس څه کېږي؟ هغه ورته وایي دا نیر چې د کوم ځای نه شروع شوی دی، د نیر په غاړه بل د مڼو باغ نشته، هم د دې باغ مڼه ده. وی دا به څه کېږي؟ وی زه مالک نه یم. مالک هلته ناست د لاړ شه د مالک نه تپوس وکړه. دی لاړې د هغه باغ مالک سره ملاقات یې وکړو. هغه باغ مالک ته خپله ټوله واقعه ذکر کړه. وی ما دا مڼه خوړلې ده. وی چې خوړلې دي دا او زما مڼه ده او یقیني ده چې زما د باغ د زه مالک یم. اوس خو زما خوښه ده چې څه درنه غواړم، نو وی څه رانه غواړي؟ وی ما له به د دې قیمت راکوي. وی غریب یم، پیسې را سره نشته، چې پیسې وی ما به بیا په نیرونو کې مڼې نه نیولې، پیسې را سره نشته دی. وی یاره دا تن دا جامه راکوي، وی بله جامه نشته دی، بیا بربند نشم ګرځېدی. دا خو په شریعت کې منع دي چې ستر عورت دا فرض دی، ځان به پټوي. نو وی څه به راکوي؟ وی نور را سره هېڅ هم نشته دی، خو تا سره په دې باغ کې یو څو ورځې کار او مزدوري وکړم. وی کار او مزدوري زما نه ده پکاره، ما سره کار والا کسان ډېر دي، ما سره خادمان ډېر دي، لګیا دي خدمتونه کوي. نو بیا به څه کېږي؟ وی زه به تا نه قیامت کې دا مڼه غواړم. وی نه قیامت کې مه غواړه، په دنیا رانه بدله وغواړه. وی په دنیا به څه بدله راکړي؟ وی بس ته حکم کوه زه به هغه کار کوم. وی بیا داسې وکړه زما یوه لور ده، په غوږونو کڼه ده، په ژبه چاړی ده، په سترګو ړنده ده، او په لاسونو شله ده، په خپو شله ده. زما د هغه لور سره واده وکړه، ټول عمر مې د دې لور خدمت وکړه، دا زما د هغه یوې مڼې قیمت دی، دا ماته ادا کړه. نو وی زه به د هغې خدمت څنګه کوم؟ دا خو غوښه ده، د غوښې ټوکړه ده، اوچتول به غواړي، سملول به غواړي، او د سماعت خوراک ورکول، دا خو ډېره مشکله زندگی ده، او دا خو ډېر ګران دا به زه څنګه کوم؟ چې نه کوي یا به قیامت کې نه خپله مڼه غواړم. نه وی قیامت کې نه خپله مڼه مه غواړم، دې ته تیار یم. نکاح یې وله وتړله، ورته رخصتي به هم دلته کوي، بېګاله یې رخصتي ده. دې کمرې ته لاړ، په کمره کې کېنه تاله به ناوې درشي. دې چې کمره کې کېناستو، د وی چې اوس به غېږ کې چا اوچته کړي را به وړي. چې کمرې ته دننه یوه زنانه را دننه شوه، د زر په مخ څادر را واچو چې دا خو څوک اجنبیه زنانه راله، او کمرې نه یې بهر را منډه کړله. بهر چې رالی مالک ناسو، هغه اسخر ناسو. وی بهر ولې را منډه دې کړه، څه چلو شو؟ وی یو پردیس زنانه اجنبیه دننه راله. وی ما چېرته ژوند کې بد نظري نه ده کړې، زما پې نظر ولګېده، ما سره د ډېر غټ زیاتې وکړو. وی څوک وه؟ وی دې کمرې ته را دننه شو. وی دا خو ستا بیبي وه. وی نه دا زما بیبي نه وه، دا خو په خپو شله نه وه، دا زما بیبي نه وه، دا خو په لاسونو شله، دا بله څوک وه؟ وی نه دا ستا بیبي ده. وی تا خو ویلې چې په خپو شله ده. وی د خپو د شلې مطلب دا دی چې چېرته ژوند کې په دې خپو غلط طرف ته تګ نه دی کړی، کور نه بهر نه راتلی. او د لاسونو د شل کېدو مطلب دا دی چې په دې لاسونو یې چېرته غلط کار نه دی کړی، او په دې سترګو یې چېرته غلط کتل نه دي کړي، په دې غوږونو یې چېرته غلط اورېدل نه دي کړي، په دې ژبه یې چېرته غلطې خبرې نه دي کړي. نو وی دا مې تا ته په نکاح کړه. د دغه کس نوم دی ثابت. د ثابت چې دا ځان ته په نکاح کړه، نو د دوی نه الله یو ماشوم پیدا کړ، نعمان. زمانه ورته ابو حنیفه وی. دا نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفه د دغه مور پلار د پاره مستحق وکنو چې الله ور کړی چې پلار دونه تقوادار، بچي مور دونه تقوادار. نو داسې بچي پکار دی چې په دنیا کې په 100 کې 80% خلک دغه د مذهب تابعداري کوي، او دا غونډې نیکۍ د خلکو د منځونو، د روجو، د زکاتونو، دا ټول امام ابو حنیفه ته په ذریعه د امام صاحب دی پلار ته او د مور ته رسي. داسې بچي ولا پکار دی چې دونه خدمت وکړي، الله ولا داسې بچي ورکو.